د پاکستان اور انډیا جنگ دوران عمران خان سره په جیل کې یو غیر سیاسي سړی ملو شوی دی. عمران خان سره په جیل کې ډیر اهم خبرې شوې دي چې عمران خان نه مدد هم غوښتل دی. عمران خان ورته څه جواب ورکړی دی او عمران خان ته بیا څه آفر کړی دی. بلکې دی شي عمران خان په دې میاشت کې یا د بل میاشت کې رها هم شي. د دې ټولو خبرو داوا چې کوم دی نجم سیټي کړی ده. دا داوا زنه کوم اکثر دا ویډیو لګه مکمل وګورئ. اکثر مرګري بیا کمنټ کوي چې دا ته دروغ وي یا فلانه یا ډنګړي. نو دا نجم سیټي دا داوا کړی ده. نجم سیټي مخکې هم سنور خبرې کړي چې شری دا ویډیو تاسو وګورئ نو تاسو به مکمل سيناریو مکمل بیک گراوند کلیر شي. جی بل طرف ته یو طرف له خدای خبرې چلې دي خو بل طرف ته د پی ټی آی چې کم مشران دي ای خپل احتجاجي پلان هم تیار کړی دی. احتجاج پلان جنید اکبر تیار کړی دی چې د ټولو صوبو مشرانو سره صدرانو سره ملاقات هم کړي میټینګ هم شوه دی. بیا چې کله پی ټی آی احتجاج پلان شروع کړي نو د مخالفینو دا پلان وی چې د عمران خان حواله سره غي نیگیټیو خبرې جاری کی چې عمران خان په جیل کې ډیل کولو ته تیار شوی دی. غي مقصد دا وی چې د احتجاج ناکام شي. یعنی احتجاج کې چې کم خلک شرکت کوي نو دا غي په ذهن کې دا خبره ورچي چې تاسو خو د عمران خان لپاره احتجاجونه کوي خو هغه حکومت سره ډیل کوي. لکه مطلب یو قسم له د مخالفینو کوشش دا وی چې دا احتجاج ناکام کیږي. اوس نجم سیټي د کوم خبرو داوی کړی دی عمران خان به کله رها کیږي جیل کې چا ملاقات کړي راځي په هغه باندې تفصیلا خبره کوي. نجم سیټي ډیر غټ انکشافات کړی دي. نجم سیټي اصل کې تاسو به کتري د پاکستان کرکټ بورډ چیرمن هم پاتې شوی دی او د اسټابلیشمنت سره هم د نون لیگ سره هم دی. نو د چې کوم خبرو دغه کوي انکشافات کوي نو کې حقیقت وی غوړي. نجم سیټي ویلي دي چې 25 مې باندې یو غیر سیاسي سړی اډیاله جیل کې عمران خان سره ملاقات هغه کړی دی او پاکستان اور انډیا جنگي صورتحال باندې عمران خان مکمل خبر کړی دی او مکمل بریفینګ ورل ور کړی دی. عمران خان ته ویل شوی دی چې پاکستان فوج ته انډیا د پاکستان د حملو دمکیانې ور کوي او پاکستان پلان باره کې هم عمران خان خبر کړل شو. نجم سیټي ویلي دی چې عمران خان د دې حواله سره عمران خان نه غوښتنه شوی و چې ته د پاکستان یوت تاسو سره د پاکستان یوت ته وایا چې د جنگ حالات کې د پاکستان فورس سره د پاکستان آرمي سره شانه بشانه ودرېږي. نو عمران خان ورته وی چې بالکل زمونږه اندرونی معاملات کې هر څنګه دي زمونږ په ملک کې کچري جنگ جګړې روانې دي خو د ملک د خاطر به مونږ ټول تاسو سره یو ځای ودرېږو. مونږ به تاسو سره هر مدد د لپاره تیار یو. مونږ تاسو سره هر مدد د لپاره ریډي ناسو. چې په دې خبره باندې د عمران خان شکریا هم هغه کس ادا کړ چې ستا ډېر ډېر مهرباني چې تر پاکستان لپاره دومره ښه سوچ لري. نجم سیټي ویلي دي چې عمران خان خپل رهایی باره کې ویلي دي چې زما رهایی به هیڅ کله هم په سودا بازی باندې یا په ډیلینګ باندې نه کیږي بلکې زه غواړم چې زما رهایی دی عدالتونو وشي زما کیسونه دی ولګي او د قانون او د آئین مطابق ته زما په کیسونو باندې فیصله وشي. نو زه به ګناي مماله به د قانون او د عدالت نه خپل رهایی ملو شو کچري زما کیسونه ولګیدل. جی نجم سیټي مزید ویلي چې د ملاقات نه پس ټویټر بیا هم آزاد شو چې هغه نه پس د پاکستان تحریک انصاف چې کم سوشل میډیا اکټیویسټ دي نو هغه په ټویټر باندې انډیا لا قرار جواب ورکو چې په ټویټر د پی ټی آی کارکونانو انډیا ته قرار جواب ورکړی دی. نجم سیټي دا هم ویلي دي چې کېدای شي عمران خان په دې میاشت کې یا د بل میاشت کې رها هم شي. اوس دا د نجم سیټي انکشافات دي. نجم سیټي په کومه خبره دا انکشافات کوي دا غلا کلیر کړی نه دي. جی بل پی ټی آی احتجاج باره کې هم خپل پلان تیار کړی دی. جنید اکبر د هر صوبې مشر سره مشاورات مکمل کړی دي او پی ټی آی کله هم د احتجاج اعلان کول شي نن هم کول شي سبا هم کول شي بل ورځ هم کول شي اني ټایم پی ټی آی د احتجاج کال ور کول شي. جی نو په دې ویډیو کې دا اپډیټ شو. د ویډیو کتلو زیاته مننه. والسلام.